محترمو که مخلقو چې د رب کتاب راغستی دی دغه کتاب ته وخت ورکړی دی دغه کتاب یې زده کړی دی په دغه کتاب باندې ځان پوهه کړی دی بیا د رب دغه کتاب په خپل ژوند نافظ کړی دی تاریخ موږ او تاسو ته راښیي دغه خلکو دنیا کې د عزت زندګي تېره کړې ده د فتح ژوندونه یې تېر کړی دی د غلبې دوران یې تېر کړی دی تاریخ موږ او تاسو ته راښیي دغه خلکو دنیا کې هغه عزت تېر کړی دی دغه خلکو په دنیا حکومت کړی دی لیکن کوم خلکو چې د شاته غورځولی دی دغه کتاب سره تعلق نه دی جوړ کړی دغه کتاب ته وخت نه دی ورکړی دغه کتاب ته توجه نه دی ورکړی دغه کتاب باندې خپل زندګي نه ده خسته کړې تاریخ به مونږ او تاسو ته راښیي دغسې خلکو په دنیا کې د ذلت زندګي د مشکلاتو ژوندون تېر کړی دی تاریخ مونږ او تاسو ته راښیي دغسې خلک همیشه د نورو قومونو ماتحت اوسېدلي دي تاسو وګورئ صحابه کرام رضی الله عنهم اجمعین هغه قوم و دا د الله کتاب یې راواغستو په دې ځان پوه کړو د دې سره تعلق جوړ کړو الله د صحابه کرامو ته په کائناتو کې عزت ورکړو فتح ورلله غلبې ورلله قسم دی هغه صحابه کرام کائناتو ته لاړل الله ورته کائنات تابع کړله د رب فضاګانې ورته تابع شولې د رب هواګانې مسخر شولې د رب سمندرونه مسخر شولو د رب ځنګلونه مسخر شولو قسم دی صحابه بیا کائناتو ته ورسېدل رب ورته کائنات تابع کړله رب ورته کائنات مسخر کړله صحابه کرامو په کائناتو باندې حکمراني کوله یو صحابي فرمایي ویل شپه د سفر دی یو ځای کې ځنګل کې دیو باندې شپه راځي دلته زمرو خطره ده درندګانو خطره ده یو صحابي ودرېږي اعلان کوي او د ځنګل زمرو تاسو ته دې پته وي نن دلته د نبي علیه الصلاۃ والسلام د صحابو شپه ده خبردار تکلیف ورنه کوي خبردار نقصان ورور رسوي صحابه کرام فرمایي موږ د شپې د آرام انتظام برابر کو څلور طرف تر ځنګل زمري راځي درندګان راځي د حفاظت دپاره د پهرې دپاره ودرېږي صحابه فرمایي شپه سبا شوله موږ خپل طرف ته کوچ اراده وکړله موږ خپل طرف ته روان شو د ځنګل زمري و درندګان خپل طرف ته واپس شو امیر المؤمنین عمر فاروق رضی الله عنه دور دی ایران فتح شو امیر المؤمنین عمر فاروق رضی الله عنه طرف نه خط راځي سعد بن ابي وقاص رضی الله عنه جنگي کمانډر دی قومندان دی خط کې ورته لیکي ساده کله چې مجاهدین دلته نه فارغ شي بیا د سمندري حدود را اخوا لاړ شي هغه خلکو ته د الله د دین د پیغام ورسوي د رب د دین کلمې ته بلندي ورکوي اعلا ورته ورکوي غلبه ورته ورکوي دیو دلته نه فارغ شو دیو په تیارۍ کې د سبا ته هلته حمله کوي هغه خلکو ته اطلاع میلاو شوې ده سبا ته مسلمان مجاهدین په موږ باندې حمله ورکېدونکي دي هغوی هم دا د امد رب چې څومره ذریعې وې دی ختمې کړې کشته یې وسوځولې لارې مسدود کړلې ختمې کړلې سبا ته کله چې مجاهدین د اوبو ته راورسېدل کشته یې نشته دی د پورې وتو څه ذریعه لاره نشته دی سعد بن ابي وقاص رضی الله عنه جنګي قومندان دی سلمان فارسی نه تپوس کې مشوره ورسره کوي سلمانا یو طرف ته امیر المؤمنین حکم دی بل طرف ته سمندر دی څه کوو دی ورته جواب ورکړي ساده همدا سمندرو رب سیدنا حضرت موسی علیہ السلام ته لاره ورکړله فرعونیان یې غرق کړله همدغه وورو رب سیدنا حضرت ابراہیم علیہ السلام ته گلی گلزار وگرزہو آج بھی ہو جو ابراہیم کا ایمان پیدا آگے کر سکتی ہے انداز گلستہ پیدا ورتوی سلمان سکو دیورتی سعد مخکشا همدغه سمندرو همدغه موسی علیہ السلام رب ددم موجود دے منتبل سمندر د پاسه لار را کئی تزمون مشری جنگی قومنداری خپل اس د سمندر د پاسه ورواچو اعتماد کوا بروسه پر رب باندې کوا دیو خپل اسونه د سمندر د پاسه ورواچول روایاتو کې راځي د مجاهدینو صحابو دغه قافله سره د اسونو په سمندر د پاسه تېره شوله لیکن روایاتو کې راځي د سمندر اوبو د دیو د اسونو خپې هم نه وې لمدې کړي
محترمو یو خلق دغه وو دا د الله کتاب خپل کو قسم د الله کائناتو کې عزت ورکو فتح ورکړه غلبه ورکړه یو مونږ تاسو یو مونږ د الله د کتاب سره څه تعلق پاتې شو بس دا عمر چې مونږ مسلمانان یو یقین وکړه نن 98% طبقه په قرآن نه پوهېږي دا وی مسلمان لیکن په قرآن نه پوهېږي او صرف دا نه چې نه پوهېږي دا احساس هم نه زه ولې نه پوهېږم یقین وکړه نن د یو مسلمان ذهن د قرآن باره کې څه دی بس دا قرآن دی که کله مړی وشو دا به ورته د برکت دپاره وایو که کله هم د کور او د دوکان ابتدا کوله حافظان صاحبان به راول د قرآن ورته ووایي دا قرآن به سحر راوړو ښکلو به تندي سره به لګو کله که جرګه وه دا قرآن به راخلي جرګمان هغوی ته به قسم کې ورکوي دا قرآن تصور زما ستا ذهن کې پاتې شو نن مسلمان دا ذهن نشته دی دا هغه د کائناتو خالق او مالک چا چې زه پیدا کړی یم د کائنات یې پیدا کړي دي څوک چې دا نظام چلوي دا هغه ما ته رالیږلی دی دا هدایتنامه ده ما ته وایي په دې ځان پوهه که په دې ژوند او زندګي تېره که ما دغه قرآن سره ورانه ده زه هغه قرآن دپاره زما سره وخت نشته دی چې زه ورکړم دغه قرآن دپاره زما سره وخت نشته دی چې زه وخت ورکړم زه په دې قرآن ځان پوهې کړم دا رب ما ته رالیږلی دی رب ما ته په دې کې څه ویل غواړي یقین وکړه نن د یو مسلمان سره د دې ټایم شته دی چې د موبایل راواخلي قرآن دپاره ټایم نشته دی یو مسلمان ذهن نن دا دی کم بچی باندې چې انګریزي تعلیم حاصلوي کم بچی قرآن حاصلوي په هغه بچی پیسه هم لګوي په دې بچی پیسې لګول د ذهن نه مني هغه بچی باندې پابندي کول د ذهن مني په دې بچی پابندي لګول د ذهن نه مني دا زیاتي وختي دا زیاتي بس د لاړ څه جومات ته لاړ څه غریزه پرته سبق ووایي یقین وکړه میاشتې تېرې شي د سترګې د قرآن سره ونه لګي دا مسلمان زړه دا دماغ دا غوږونه د قرآن سره اشنا نشي نن د مسلمان حالت دا دی چې سحر وده کېږي دی چې سحر راپاڅېږي دی په نهاره باندې موبایل راواخلي او هغه وګوري دی چې د شپې وده کېږي